السلام علیکم عزتمنو. د پاکستان مشهور ټیک ټاکر خلیم شاه چې هغه ته خپل ورونو د مرګ دمکی ورکړې ده او خلیم شاه ورته په جواب کې څه ویلي دي. نواله غواړه چې تاسو پوه شئ نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. د دې هڅې نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د خلیم شاه د پاکستان مشهور ټاکر چې د یو څو ورځې مخکې دغه شانتې د اوبو په تهلاو کې ویډیو یعنې د ځان نه سازه کړې وه او هغې کې مکمل دا بربنډه وه. هغه چې کله د دوی خاندان ته پته ولګېدله چې دا خو نور زموږ د خاندان نوم شرموي، نو هغې کې د دې د دوه دتونو زامن راپاڅېدل او خلیم شاه ته یې د مرګ دمکي ورکړله او ورته ویلې چې تا موږ وژنو پلګي دودونه ته صرف یو ځل پاکستان ته راشه، موږ به تا څنګه هغه حمل وکړو چې هغه تر اوسه پورې چا سره چا نه وي کړی، ځکه چې زموږ د حیا عزت خاندان دی او تا په شرمونو باندې وشرموه. نه خلیم شاه ورته هغه نازیبه زبان استعمال کړی دی چې هغه زبان چې د ماشومانو د اورېدلو نه دی. خلیم شاه د خپل دتونو زامنو ته ویلي دي چې تر تاسو زموږ اسم نشئ کولی، که چې د ستاسو غوندې خلکان زه دلته کې په ترخ کې ګرځوم، تاسو به موږ سره یعنې څه کار وکړئ. خلیم شاه د خپل دتونو زامنو ته داسې ناروا خبرې وکړلې، ویلې دي چې د مرګ دومره اسان دی چې تاسو به یعنې موږ مړه کړئ. خلیم شاه ورته ویلې که زه وغواړم تا زه دغه ته په یوه ګنټه کې مړه کولی شم، د ځینه به م ونه خوځې. عزتمنو رښتیا خبره ده، دې خو ټول د پښتنو نوم په شرمونو باندې وشرمو، ځکه چې ځان ته یوه پښتانه وایي، خلکو سره دغه خلکو سره بېحیا ویډیوګانې سازوي او ځان ډکې دپاره په ټیک ټاک باندې بېحیا او بربنډې ویډیوګانې سازوي چې خلک مې وپېژني او په پاکستان کې مشهوره شي، بلکې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې مشهوره شوله. عزتمنو الله تعالی دې پې خپل رحم وکړي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.